اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زم ډاکټر آصف یو ځل بیا تاسو سره د یوټیوب چینل په لاره باندې او څنګه چې تاسو ته ما ویلو چې دې چینل څه خاص مقاصد دي زمونږه انو پرون یو ټاپک موږ ډیسکس کړو هارت اٹیک. نن یو ډیر بل اهم ټاپک چې کوم خاص الخاص زما پرسنلی ایز ا ډاکټر زما یو داسې ټاپک دی چې زما چې ما په هغې باندې معاشرتي طور ډیر کار وکړی او هغه دي منټل ډیسارډر سټرس منټل ډیسارډرز دي چې کوم دماغي بیماریانې دي په هغې باندې به انشاءالله نن موږ یو خبره کوو. هغه خبره به دومره کوو چې هغه ستاسو د عام خلکو لحاظ سره کم اهمیت لري. نو لومړی خبره موږ نن دا ده چې موږ به نن خبره کوو په منټل النسز باندې. منټل النسز باندې به موږ خبره صرف دومره کوو چې هغه کم خلک دی چې هغه له ډاکټر له تلل پکار دي یا نه دي. زه ولې په منټل النسز باندې خبره کوم د هغې شاته دوه درې قیمتي وجې دي. یو وجه دا ده چې کوم مریضان زه دلته ګورم زیات تر نو د منټل النسز باره کې زموږ لومړی کنسپټ کلیر نه دی چې کم مریض ډاکټر له بوتلل پکار دي کم مریض دی او کم نه دی. او چې کم مریضان دي نو هغې کې چې کم لږ مریضان دي د ډیپریشن مریضان دي یا د عام ډاکټران تاسو ته وایي ستا دماغ کمزوري شوي دي نو هغه خو د سره ډاکټر له نه ځي. بیا چې کوم ریل مریضان دي چې چاته غټي بیماریانې دي د دماغو نو هغه موږ د لیونو په لیست کې اچولي چې دا لیوني دي نو د هغه علاج نه کوو. نو چونکې ما ته ښکارېدل دلته چې یاره د منټل النسز دلته پراپر څه ټریټمنټ او څه علاج او څه سوچ د خلکو نشته نو ما ځکه په دې باندې دا دویمه ویډیو وکړه. دویمه یو خبره دا ده چې 80% اف د پاپولیشن چې کوم زمونږ خاص کر ماله پیشنټس راځي نو دا ټوټل د دماغي بیماریانو مریضان دي. د دې د وجې نه زمونږ په کورونو کې حالات زیاتره زمونږ زنانه چې کوم دي د ډیپریشن شکار دي نو زمونږ د کورونو حالات زیاتره د دې د وجې خراب دي چونکې زه د دې معاشرې نو ماته د هر څه پته ده. نو کوشش به دا کوو چې صرف منټل النسز نن تاسو ته ونه وو بلکې زه داسې یو سیشن شروع کوم د دې نه بعد چې هم د دې منټل النسز هم د دې بیمارو روکتام څنګه کیږي هغه ترو خبرو کیږي هغه تر ستاسو مایند باندې کیږي چې ستا مایند سیټ څه دی ستا سوچ کوم طرف ته دی ته یو څیز څنګه هلې ته څنګه ټیکل کې دا ټولې خبرې به انشاءالله فیوچر کې ډسکس کوو او کوشش به دا کوو چې یو هیلدي معاشره یو هیلدي خلک چې کوم د دې سټرس او د دې ډسارډرز نه موږ فری کړو. درېیمه یو خبره ما قیمتي دا کوله چې منټل سټرس ما ولې ډسکس کو برین چې کوم د دماغ دا ستاسو سنټر دی د ستاسو د ټوټل وجود کنټرول هغه د دماغونه کیږي هغه ستاسو معده ده هغه ستاسو رګونه دي هغه ستاسو مسلز دي هغه ستاسو کم کنټرول هم دی ستاسو آی سایټ دی ویژنز دي تاسو نظر دی تاسو غوږونه دي دا ټوټل کنټرول تاسو میموري ده تاسو سوچ دی تاسو ټیسټ برډز دي تاسو ډیر سيزونه 100% چې کوم دي نو کنټرول کیږي د برین نه. نو چې کله سنټر خراب وي په سنټر کې مسلې نو ډیفینیټلی په وجود کې به مسلې راځي. یو خبره تاسو ته کلیر کوم چې مونږ خلک په ټینشن او ډیپریشن او سټرس د دې خبرو فرق نشي کولی نو بیسیکلی دا ویډیو د دې لپاره ده. عام خفګان یا خوشحالي یا غبرهټ دا نارمل خبره ده دا په هر انسان باندې راځي دی خوشاله کیږي هم دی خفه کیږي هم دی غبراویږي هم دی یریږي خو کله چې دا غبراهټ دا خفګان او دا سيزونه د حد نه سیوا شي او یا د دې ټایم ډیوریشن ډیر زیات شي نو دغه کس له بیا ډاکټر لل پکار دي. لومړی خبره دا شوه چې سیډنس یا خفګان دا چې کوم دی دا نیچرل فینامینا ده چې دا به په انسان کې راځي خو دوه خبرې که په دې کې نو دا کس په ډاکټر لځي. یو که دا د سیډنس او د خفګان دا انټینسټي سیوای انټینسټي سیوا مطلب دا دی چې دې مریض ته خفګان دوره کله په د باندې راشي نو دی په بیډ باندې پریوزي په د باندې خولې راځي د سره الټای ولا راځي د بالکل هغه کیفیت داسې شي چې د بیډ ریډن شي د په کټ باندې پریوزي د دې انټینسټي دومره زیاته وي نو دا مریض به ډاکټر له بوتلي. دویمه خبره دا ده چې که چېرې د دې خفګان او د دې ډیوریشن ډیر شه دا خفګان که د خیال تاسو کړی نو انسان باندې خفګان راشي پریشانی راشي پرابلمز راشي خو هغه ټایم بینګي د لټر ټایم د پاره او ایون که په هغه ټایم کې موږ سره یا ښه ملګری میلاو شي یا موږ سره فیملی ممبرز میلاو شي یا څه داسې بل د خوشحالۍ کار وشي نو زمونږ هغه خفګان ایر شي. خو کله چې یو مریض خفګان ایریږي نه هغه په هر حال کې خفای هغه که په مارکیټ کې ملګرو سره ناستې خفای هغه که یو گیم کوي هغه خفای هغه کور ناستې خفای هغه یو کانسټنټ پریشانه موډ کې نو داسې مریض به ډاکټر له خامخا بوتلل پکاري. دویمه خبره دا ده
چې ډیپریشن کې یو دویم غټ خبره دا کیږي چې هغې کې زمونږ لیک آف انټرست مطلب دا دی چې په سیزونو کې په کارونو کې به ستاسو تبه نه لګي، تاسو تبه به په یو کار کې نه لګي. ایون زه خلکو ته دا وایم چې د مونځ زمونږ دپاره څومره اهم دی، نو ستاسو تبه به مونځ کې هم نه لګي، تاسو به اودس ته مړه نه کېږي، ستاسو به مونځ ته هم نه کېږي، په یو څیز کې به انټرست نه وي. که ستاسو خپله زمینداره د هغې کې به کار خوند نه درکوي، که تاسو دکان کوئ کې به خوند نه درکوي، ایون که تاسو زما په شان یو جاب کوئ ایز ډاکټر یې او تاسو ته دا بیماري ولګېده نو تاسو به خپل مریضان نشئ کتلی. نو کله چې انټرست ستاسو په ژوند کې په کارونو کې ختم شي یا خفګان د حد نه سیوا شي نو دا مریض به ډاکټر له بیایي. درېیمه خبره دې کې قیمتي دا ده چې د ده لو موډ به وي، لو موډ به وي، هر ټایم به د ده ډیم شان به وي، لو موډ به وي، مخ به یې په ښکته باندې پرېوتی او تا ته به داسې ښکاري چې دی د څه غټ مرض کې مبتلا دی او الان کې هغه مرض به د ډیپریشن یو عامه شان خبره به د به زړه ته اچولي او دی به دغه ځای ته رسېدلی. بله یو خبره پکې مین دا ده چې د نارمل کم کارونه دي د ژوند، نارمل اکټیویټیز چې کومې هم دي هغې سره به د دی ټیلې کېږي نه. نارمل اکټیویټیز به دی نشي کولی، نارمل پرابلمز به دی نشي ټیکل کولی. نارمل پرابلمز دې ته وایم چې د ډیپریشن مریض شاید هغه ته د ګاډي ټایر پنچر شي، هغه ته یو غټ افت د دې نه جوړ شي، هغه ته بل جمع کولی، د بل سبا لاس ډیټ وي د هغې نه دته یو غټ افت جوړ شي، ټوله شپه وله خوب نه ورځي. یا نارمل چې کوم هم زمونږ پرابلمز ډیلی راځي، موږ سودا راړو، موږ باندې سکر سپور راځي، موږ ورور سره ډیلینګ کوو، خور سره ډیلینګ کوو، عامې کمې خبرې چې دي هغه به دی کوپ کولی نه شي، دی به هغې سره تللی نه شي، دی به کوشش دا کوي چې د هغې نه فرار حاصلوي او ځان پې سایډ ته کوي. بله یو خبره قیمتي پکې دا ده چې دته به نیګیټیو تھاټس راځي. نیګیټیو تھاټس به دته د ځان لحاظ سره ډومبی راځي. نیګیټیو تھاټس دې ته وایي چې دا نیګیټیو تھاټس داسې دي چې دی به د ځان باره کې یول دته به داسې ښکاري چې یاره ما دا معاشره نه قبلوي، بیا به دته داسې ښکاري چې یاره زه خو په دې معاشرې باندې بوج یم، زه په کور باندې بوج یم، زما کور څوک قدر نه کوي، ما له څوک ریسپیکټ نه راکوي، ما له څوک هغه ځای نه راکوي. داسې ډېر څیزونه به وي چې هغه به د په دماغو کې کانسټنټلي چلیږي که چېرې دی د دې بیمارۍ او د ډیپریشن د منټل النیسز شکار وي. یو بله قیمتي خبره پکې درته وکړم چې د ده ایټینګ او سلیپینګ چې کوم دی دا دواړه پیټرنز، دا دواړه بیهیویرز کې به بدلون راځي. د خوراک څه خلک په ډیپریشن کې خوراک ډیری خو میکزیمم 80 to 90% خلک په ډیپریشن کې خوراک پرېږدي. د څه خلکو خوب په ډیپریشن کې سیوا کېږي خو د څو خلکو مور دین 50% خلکو خوب په هغې کې روکېږي. نو دا دواړه بیهیویر کې به هم د ده پوره یو چینج راځي. یو بله قیمتي خبره درته وکړم چې د ده به پرسنل هایجین چې کوم دی دا به ښکلی ني، دی به صفا اکثر ني، د ده به په لامبلو ته به یې کابو نه کېږي، د ده به د ځان په صفایۍ کې د ځان کې به انټرست سره ني، په کپړو کې، په صفایۍ کې، په ویښتو کې دی به دغه څیزونه هم نه کوي. دی به اکثر تاسو ته پرسنل هایجین به د ډېر کمزوری بدرنګ او ګنده به راته ښکاري. بله یو خبره دا ده چې ده سره یو بل کار دا کېږي چې د ده یو بل نیګیټیو تھاټس ډیولپ کېږي او هغه دا دي چې یاره ما ته څوک نقصان رسول غواړي. دی به دا سوچ کوي چې یاره پلانکې کس زما خلاف دی، دا ما سره اوس هم په سوسایټۍ کې شوي یو هلک ما ته ویې دا پلانکې هلک ما وجل غواړي، حالانکې هغه شان ونه ده، هغه ورسره څه تعلق هم نه و خو هغه ته یو منټل سوچ و. نو د ده به سوچ دا وي چې یاره فلاں بنده مجھے مارنا چاہتا ہے، دا پلانکې ما مړ کوي، ما د جایداد دپاره رور مړ کوي، د ترزیه مې مړ کوي. بیا به دی وایي چې دا زنانه به وایي چې پلانکې بنده پلانکې زما پړوسي ما ته ګور ګور کې نیغ نیغ راته ګوري. د ده ذهن کې مختلف خلکو خلاف مختلف وسوسې او سوچ راځي. نو دا کس هم ډاکټر له بوتلل دي. یو بله خبره تاسو ته وکړم چې دا خو ډېرې نارمل خبرې شوې چې کوم موږ اکثر د بیمارانو په لیول کې د بیمارانو په لیست کې هم داسې کس نه اچوو. خو دا یاد ساتئ چې هم دا خلک چې کوم د ډیپریشن او د دې وړو وړو خبرو شکار دي د دوی فیوچر ژوند هم تباهي، د دوی فیملي هم تباهي، د دوی واړه هم د دوی نه ني خوشحاله، که دا سړی د ده نه ښځه ني خوشحاله، که دا ښځه د ده نه سړی په اور کې ولاړي. نو د دې خبرو خیال ساتل دي. که دا خبرې په کوم وی کې ما تاسو ته پرزنټ کې تاسو کېږي نو لومبۍ خبره دا ده چې تاسو ډاکټر له لاړ شئ. دویمه خبره دا ده چې د دې علاج په سایکوتراپي په خبرو کېږي. نو زما کوشش به دی چې فیوچر کوم موږ ویډیوز کوو چې د دې مسلو هغې کې تاسو ته حل وموښو د خبرو په ترو باندې. زیاتر مریضانو کې دې ته صرف د سایکوتراپي ضرورت دی، د میډیسن ضرورت یې نه. بیا د دې نه لږ مخکې لاړ شئ چې کوم لږ د دې هم سایکیټریک النیسز، د دې منټل النیسز لږ غوندې غټې خبرې دي. هغې کې یو دوه خبرې تاسو سره شیر کوم. یو خبره دا ده چې ده ته به ډیلیوژن کېږي. ډیلیوژن څه ته وایي؟ ډیلیوژن یو سټرانګ بیلیف دی ستا چې ستا یو دومره سټرانګ بیلیف جوړ شوي په یو څیز باندې چې یاره هغه رښتیا ني.
خو ستا په یقین کې دی چې نه دا کار به ما سره داسې کیږي او هغه ته په کتا ته زر ځله اصل ځله څوک ووایي چې نه دا داسې نه دی خو ستا په یو څیز باندې یقین جوړ شوی او هغه اگزیسټ کوي هم نه یم نه خو تا ته هغه فیل کیږي. یو بل څیز اخیری د دې چې کوم د دې نه هم په مخکې باندې تلل دي هغې ته وایي هیلوسینیشن. هیلوسینیشن داسې څیز دی چې هیلوسینیشنز کې ویجوال هیلوسینیشنز دي د اورېدو هیلوسینیشن دي. هیلوسینیشن دې ته وایي چې یو څیز وي نه او تا ته ښکاري دا ویجوال هیلوسینیشن دی. لکه څه مریضان به دې کې داسې تا ته وایي چې یاره سپی را روان دی یي به نه، زمری مې ولیده یي به نه، پیشو مې ولیده یي به نه. ډېر څیزونه به درته ویجوالي ښکاري هغه به یي نه. دا یې لږ د سایکیټریک النس یو غټ ډس آرډر دی، شیزوفرینیا ورته وایي. هغه زه ایکسپلین کوم دلته نه، تاسو ته د هغې ضرورت نشته. بله خبره دا ده چې دلته به هیرینګ هیلوسینیشنز کېږي. دی به وایي ما د پلانکي اواز واورېده، ما دې ځای د ډنګلي اواز واورېده، دې ځای کې سپی غپېده، حالانکې دا څیز به اګزیسټ کوي نه. نو د ده هیلوسینیشنز به داسې وي چې یو څیز به وي نه او دته به اوري هم، دته به فیل کېږي هم، دی به ویني هم او ویجوالي به هم او هیر به هم. نو دا یې لږ بیا د هغې سترانګ سایډز دي د منټل النسز. د دې ټولو خبرو مقصد زما دا و چې چا کې هم دا خبرې ما ته مې تاسو ته وښولې د حد نه زیات خفګان، هغې روکېدل نه، لیک آف انټرسټ، په سکه انټرسټ نه، لو موډ، نیګیټیو تاټس ستا راځي، صحیح ده، ستا ایټینګ سلیپینګ بیهیویر کې فرق راځي. یو مین بله خبره پکې هم دا وکړم چې اکثر دا مریضان ډاکټرانو له ډېر زیات ځي. داسې مریضان به ستاسو په هر کور کې موجود دي چې هغه به 20-30 ډاکټرانو ته ځان ښولی، هغه به ای سی جي کړي، هغه به د وینې ټسټونه کړي، هغه به د وړو بلو ټسټونه کړي، هغه به د ایم آر آی یو څه بل څه هر څه کړي، هغه ټول به نارمل راځي، خو دی به سټل کمپلینټ کوي چې ما ته څه مسله شته. نو دا هم د دې یو کلاس دی د ډیپریسیو النسز، د منټل النسز، چې دا اکثر دا مریضان د ډیپریشن مریضان دي، په ریالټي کې دی ته صحیح نه. د دې ټولو خبرو که چېرې تاسو کې چاته هم دی په فیملي کې، کوري، بهري، مهرباني وکړئ د دې خیال وساتئ، ځکه چې دا یو داسې ډس آرډر دی چې کوم پټ پروت دی په سوسایټۍ کې. 90% خلک یې تباه کړی دی، زموږ کورونه یې تباه کړي دي، خو موږ دې ته د سره بیماري وو نه. نو که په چا کې هم دا مسلې، نو که بل ځای ته نه شئ تللی، زه په کلینیک کې ناست یم، د دې فری کنسلټیشن کوم. نو ان شاء الله تعالی چې که د دوایي ضرورت وي، که د سایکوتراپي ضرورت وي، هغه به درته زما له طرفه کېږي. باقي به څه پروګرام زه په دې باندې کوم، هغه به زه درته ساده ووایم چې د انسان د خوشحالولو دپاره کوم څیزونه پکار دي، هغه زموږ په دماغو کې دي. نو ان شاء الله په هغې به زه نیکسټ ویډیوز کوم او هغه به تاسو ته په یو داسې وی کې دررسي چې هغه ویډیوز به تاسو کې د دننه چینجز راولي او ان شاء الله دا څیزونه به ستاسو نه روکوي. په نیکسټ ویډیو به هم د دې باره کې کوو. الله دې تاسو خوشحاله او آباد لري. زما چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو ډېرو ملګرو ته ولېږئ. الله په امان.